د نذیر احمد صاحب کتاب کلامونه تاسو کوم نظر؟ ډیره زیاته مننه کوم ستاسو. زه اسلم سالک یم، د ملکنډ بټخیلي سره تعلق ساتم. نذیر صاحب زمونږ رور هم دی او زمونږ ملګری هم دی او زمونږ استاد هم دی، زمونږ مشر هم دی. د هغوی شاعري زمونږ د ژوند هره موضوع لري، چې کومه موضوع مونږ ګورو هغه به د هغوی په کتاب کې مونږ ته میلاویږي. مونږ دلته کې نن راغونډ شوي یو د هغوی د دغې افکارو په وجه باندې چې زموږ د خپل قوم ته د خپل پښتونخوا ته دوی ته یې ډالۍ کړي دي. مونږ چې کوم دی نو هغه قدرول غوښتل او هغه چې کوم دی نو هغه له مینه ورکول غوښتل. راغلي یو دلته کې اول خان رسوا ادبي کوم تحریک چې دی د هغوی د سوري د لاندې دا ټول زموږ ملګري دي، زموږ یاران دي. ډېره زیاته مننه کوو د هغوی چې هغوی دغه کتابونو دا مخکتنه را جوړه کړه او موږ له یې پکې هم موقع راکړه. ډېره زیاته مننه. ریکارډینګ خو چونکې ما نه دی کړی د دوی د کلامونو، البته خو د ځان سره چې کوم دی نو زه د دوی کلامونه زمزمه کوم او انشاءالله اراده مې ورته ده چې زه به د دوی که سپیشل د دوی یو البم ونه کړی شم، نو یو البم کې چې کوم دی نو د دوی د 2-3 کلامونو حصه چې زه یم ضرور وکړی شم. د دوی خو ډېره زیاته شاعري ده، چې اوس مې په مزغو باندې دا کم کلام ما دلته یو په ترنم کې ووې هغه مې په مزغو باندې خور دی، نو هغه نور رانه هیر دی او هغه به تاسو اورېدلی وي کتلی وي. او انشاءالله چې زه یم چې یو کلام 2 ما نور هم کمپوز کړي دي، خو زه وایم چې هغه زه ځان سره سیکرټ وساتم او تاسو ته بیا په یو ایډونچر سره هغه تاسو ته وړاندې کوم، پیښې کوم. ډېره مننه جي.